بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم الله تعالى أخوذ آدم عليه الصلاة والسلام الأسماء نمنا دسزنو كلها طول ثم عرضهم يا الله تعالى پیش کړل دي نمونو لرا على الملائكة ففرشتو باندي فقال پس فرمای اللہ تعالی انبئونی خبر راک ما تتاسو بأسماء هؤلاء انمنو ددی سزنو سرا ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتنی قالوا او فرمائل فرشتو سبحانکا پاکیدتا لرا لا علم لنا نشتدے سعلم منتا الا ما علمتنا مگر چتا خودل دے منتا انکا انت العلیم الحکیم بے شکتو علم والی حکمت والی حضرت آدم علیہ السلام پیدائش شو او پیدائش سرا اللہ جل شانہ دا پزلکی علوم واچولو الہام و توقو دا وقت سر ضرورت کی سمرہ و سمرہ اشیاء دائی معرفتو دائی نمونہ دائی فیدے خواص و تاثیراتو او دائی استعمالو دا طول علم اللہ جل شانہ دا آدم علیہ السلام پڑکی واچو آدم علیہ السلام دا علم دا چانز دا کڑی نرے نہ دا فرشتی نہ دا بل چانا اللہ جل شانہ براہ راسو دا علم دا آدم علیہ السلام پس وکی القاو کلا الہام و توقع او فرشتو تر دا خبرو دا مخی نفتوا زکا چی فرشتی مخی نفز مکبانی موجود وی جناتو سر واسطه راغلی او د جناتو نه مخکم چې کوم مخلوقات آبادو آئی سرم د فرشتو واسطه راغلی و او دغه اشیاء هغه فرشتو د مخکې نه پیژندلو او دای تاثیرات او منافع پیژندل او آدم علیه السلام سره علم لک سیوا شو ځکه چې د آدم علیه السلام مناسبت د اشیاء سره ډیرو او بیا چې ردوالو امتحان واغستلی شو آدم علیہ السلام پا کم انداز کی چی بیانو کو نا آشان انداز کی فرشتو بیانو نکلے شو او داعی بنیادی وجہ داوا چی آدم علیہ السلام فطری و طبعی مناسبت و دغشیہ و سرسیواو مثال کا خور دا کور دے کوبدی او کدانور خبری دی دا انسان واسطہ دی سردی ردا لوگا و تندا گرمی و سردی د دې سره د انسان واسطه سیوا دا انسان په دې خبر باندې خپويږي فرشتي چونکه په ګرمه او په سردی باندې په مرض او په صحت باندې چونکه متضاد صفات پای کې نشته ده نو دای هدا ک یو مزاج او بس مستقل را روان دي نو آدم علیہ السلام په کوم انداز کې چې جوابونه ورکړې شو په انداز کې فرشتو ورنکړې شو نو نتیجه ظاهر شو چې د آدم علیہ السلام فضیلت دا فرشتو باندې سیوا دی او برتر دی او هغه فرشتو چې خپلو کې دا خبره کړې وه چې الله تعالی به داسې یو مخلوق نه پیدا کړي چې به زموږ نه زیات عزتمند او زیات علم والا وي دا خبر فرشتو هغه ټایم کې کړې وه چې کله جنات د ځمکې نه هغوی څه قتل شو او څه تس نس کړو ګیر چاپېرو او ځمکه خالی شوه د خلافت نه نو فرشتو دغه ټایم کې ووایي چیرې زورور مخلوق خو جناتو او جناتو په دې خبره کې ناکام شو فیل شو نو فرشتو دا وایي چې ردی نه پس الله تعالی داسې یو مخلوق نه پیدا کی لن يخلق الله تعالی خلقا اعلم علیه منا
او اکرم علیه منا. الله به داسې یو مخلوق نه پیدا کی چې هغه د الله تعالی په نزد زموږ نه زیات عزتمند او الله ته ډېر نږدې وي او ډېر علم والا به وي. او دا خبر الله جل شانه د دې واورېده نو چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو او د آدم علیه السلام په پیدایش دې څه تحفظات هم ظاهر کړي چې هغه به فساد او ابن آدم به خوري به او وینه به تویي به او مونږ عبادت د ځمکې خانداز کې کولی شو. نو چې کله دا مقابله وشوه دا یو ظاهري کم امتحان واغستلی شو نو پای کې د آدم علیه السلام فضیلت او ظاهر شو. نو فرشتو اقرار وکړو چې الله علم خو صرف او صرف تا سره دی، مونږ سره څه علم دی مونږ ته څه پته را، مونږ ته هم صرف اکه علم دی چې کوم تا مونږ ته راکړی دی او د یو څیزو د هغې د مستقبل او د حالو د دې علم صرف او صرف تا سره دی. د آدم علیه السلام فضیلت فرشتو باندې ثابت شو. د فضیلت وجه څه ده؟ عام طور مفسرین حضرات چې فضیلت وجه علم دی چې آدم علیه السلام سره علم سیوا و په مقابله د فرشتو او مقابله د جناتو او مقابله د ابلیس کې. دا خبرم صحاده پورې صحیح ده، لیکن حضرت شان ورشاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه هغه وی چې د فضیلت بنیادی وجه عبودیت ته علم هم دی خو لیکن د علم نزیات عبودیت او بندوالی او دا په آدم علیه السلام کې د فرشتو نه او د جناتو او د ابلیس نه سیوا و. او وجه دا بیانې چې کله د فرشتو مخې ته خبره وشوه د آدم علیه السلام د پیدایشو نو فرشتو خدا و چې جی مونږه مخکې نه موجود یو او مونږ سم نور ذمہ داری پوره کو په ځمکه باندې نو د خلافت او د عبادت دا کار به مونږ کو، دغه ذمہ داری به مونږ پوره کو به. او چې کله ابلیس ته ویل شو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ابلیس پکې نور اعتراضات او اشکالات شروع کړو. نو په ابلیس کې عبودیت خود سره ډوونه حالانکه علم ورسره شته دی او فرشتو کې عبودیت شته خو هغه شان عبودیت نو په کار خدای چې دی د الله کشایي نه وی کړي. اگر چې ردی داسې بې ادبي نه وه دی د باری تعالی بې ادبي نه راکړي دی ته د خبرو گنجایش و لیکن بیا هم دی له خاموشي په کار وه. لیکن آدم علیه السلام نه چې کومه خطا وشوه او دا ذکر را روان دی رستنی سبق کې او بیا آدم علیه السلام نه تاویل کړی دی او نه یو توجیه کړی را چې جی د ما مقصد دا او ما په دې مقصد دا دانه خوړلې را په دې وجه باندې اس قسمه تاویل او اس قسمه توجیه نه راکړي. بس سر ښکته کړو جړلو او څومره زمانه چې الله ته منظوره وه هغومره جړه او فریاد یې کړی او اس قسمه خبرې نه راکړې د خولې نه نه دی وباسلې او بیا الله تعالی ورته معافي کړې ده. نو دا عبودیت چې دی دا بنیادی وجه وه د آدم علیه السلام د فضیلتو خو دې کې علم وي او د آدم علیه السلام عبودیت ظاهر نه کو چونکې دلته عبودیت سره علم هم جمع شوی دی او علم یو قسم ظاهر کو علم ښکاري عبودیت نه ښکاري نو ځکه علمه هغه وی وعلم آدم الاسماء وعلم دې نه د آدم علیه السلام فضیلت او شرافت په فرشتو باندې بیانې وعلم الله تعالی خودلو. دا خودل د کتاب په ذریعه سره نه دي شوي او نه د تختې په ذریعه سره نه د بورډ په ذریعه سره او نه د فرشتې په ذریعه سره. دا تعلیم براه راست د الله جل شانه طرف نه د آدم علیه السلام په اړه کې اچول شوی ته الهام او القا ویل کېږي. آدم علیه السلام ته آدم په عربی کې ګندمګو ته وي غنم رنګي ته او یا آدم چرې د ځمکې مخ ته ویل کېږي چونکې د آدم علیه السلام پیدایش او د ځمکې د مخ نه شوی دی، د ځمکې نه خاوره راجمع شوې ده. ادیم او ادمتو دا آدم معنا یا غنم رنګي والی او یا د آدم معنا ده هغه مخو چونکې د ځمکې د مخ نه پیدا کړو ته آدم ویل کېږي. آدم علیه السلام ته د آدم علیه السلام په ځمکه باندې هغه لقب ابو البشر دی او په جنتونو کې رده لقب ابو محمد دی او دا بل اتفاق لومبني انسان دی حضرت آدم علیه السلام. د دنه مخکې د انسانانو اس قسمه سلسله هغه نه وه. آدم علیه السلام ته
الاسماء نمونه، اسماء جمع د اسم ده، او اسم معنی دلته کې علامت، او اسم نه مراد ما یعرف به ذات الشیء. یو د موږ اردو پښتو کې اسم دی، یو په عربی کې اسم دی. اردو پښتو کې اسم معنی مختصر سره نوم ته ویل کېږي، او په عربی کې د اسم په معنی کې وسعت دی. اسم هر هغه سیز ته وي چې پای په ذریعه سره د یو سیز پہچان وشي، تعارف وشي، یعنی یو قسم علامتي. نو صرف نوم نه چې نیم او یا نومو، بلکې هغه سی چې دای په ذریعه سره د چا پہچان او تعارف او پیژندل وکړي شي، آیته اسم ویل کېږي. الاسماء نمونه، نو دا نه چې سره نمونه او تو خودلو چې مثال دا قلم دی او دا کتاب او دا نمونه صرف نه، نمونو سره مسمیات مو، یعنی نوم او نوم چې د کم سیزي هغه دا دواړه وته خودل. مثال قلم دی، نو قلم وته چې قلم دی ته ویل کېږي، او د قلم کار سره هغه لیکل کی. مثال اوبدی، نو الماء اوبستوي، نو دی سیستوي، او د اوبو کار سره تاثیرات او فواید او منافع سره او ته خودلی شو. یعنی هر سیز باقاعده نوم، او د نوم سره د غسیز باقاعده تعارف او پہچان او فواید او خواص غټول ته خودلی شو. خو چې کوم ضروری اشیاء جزئیات نه، مطلب انسان وته چې انسان دی ته ویل کېږي، خدا نه چې په انسانانو کې پلانکې پیرګونو انسانان دي. نو چې کوم ضروری اشیاء هغه ته خودلی شو. کلها ټولو تر تاکید د پاره دی، ان ټول اشیاء ته خودلی شو. او بعض مفسرین چې نه تر قیامت پورې د آدم علیه السلام چې څومره اولاد د انسانان دي، دا ټول نمونه تباکده او خودلی شو او ویلی شو ته، او د آدم علیه السلام ته باقاعده یادوم شو، او دا سبعید او ناممکن نه ده. او تفسیر مظهری هغه لیکي دی چې الاسماء نه مراد الله تعالی نمونه دي. الله تعالی خپل نمونه آدم علیه السلام ته خودلو، او دای خواص او دای فواید او ته خودلو. او به به طور مثال وی لکه مثال د الله تعالی نوم یو دی الاول، نو اول معنی لومبه، چې آدم علیه السلام ته الاول او خودل شو. نو د اول تجلی چې کله وشو، نو آدم علیه السلام ته مخکې چې سمو، د آدم علیه السلام نه مخکې چې دنیا کې سم شوي دي، کاغه جناتو کاغه بل سکو، هغه ټول د الاول د نور او د تجلی د وجنه هغه سو تظاهر شو. او د الله تعالی یو نوم دی الاخر. نو الاخر نوم چې کله آدم علیه السلام ته خودل شو، نو د الاخر تجلیات او انوارات په ذریعہ سره آینده کې چې سم کیږي تر قیامت پورې، او د قیامت نه بعد هغه آدم علیه السلام ته خودل شو. مثال الظاهر دا د الله تعالی نوم نه، نو الظاهر د ظهور د ښکارا کېدو ته، د الظاهر په تجلیات او په انوارات سره ارس آدم علیه السلام ته ظاهر شو، ښکارا شو، د هر څه فائدې مو او د هر څه نقصانات مو. دا توجیم ډیره ښکلې ده. الاسماء نمونه د سیزونو کلها ټولو. ثم عرضهم، بیا الله تعالی پیش کړه دی لره. دا عرضو فاعل الله تعالی دی، آدم علیه السلام نه دی. الله تعالی چې آدم علیه السلام ته کوم علم او کوم معرفت ورکو، دا علم فرشتو تم ورکو. یعنی دانه چې غني آدم علیه السلام ته ځان ته خاص پوینټونه خودلو چې ګور بیا امتحان کې ګوري جوابونه به صحیح راکې، او غني فرشتو نه خبرې پټي وساده سينره دام نه چې غني پرچا او شوی دا آدم علیه السلام ته خاص چې کوم نه یو شانته علم دوړو تور کړی شوی آدم علیه السلام ته مو ملائکه ته مو. دا الله جل شانو ذات حکیم دی، او الله تعالی عدل او انصاف والا دی. چرم آزاد دا سینه کی چې غنی په خپل پر دی وکي، نه د فرشتو تذلیل مقصود دی، حقایق ظاهرول دي سره کو چې دا فرشتو خبر مخامخ شي، د آدم علیه السلام حیثیت او برتری او فوقیت مخامخ شي، او د جناتو پته مو لګي. ثم عرضهم، بیا الله تعالی پیش کړ دی لره. عرض پاربه کې اصل کې وړاندې کولو توي، چاته یو سیز مخامخ کولو دی معنا د عرض. ثم عرضهم، بیا الله تعالی مخامخ کړ دغه سیزونه، او دای علم او دای تاثیرات او دای فواید او سره د مسماګانو.
علی الملائکه فرشتو باندې، یعنی دواړو ته یو شانتي علم ورکړی شو، یو شانتي پرچه ورکړی شوه او یو شانتي معلومات دواړو له ورکړی شو. فقال پس فرمایل الله تعالی انبئوني ای اخبروني، خبر راکې ماته تاسو. نبأ په عربی کې خبر عظیم ته ویل کېږي، داسې معمولی خبر ته نبأ نه وایي، نبأ خاص خبر ته، غټ خبر ته ویل کېږي. نو انبئوني خبر راکې ماته تاسو باسماء هؤلاء، فنمونو د دې سيزونو سره. تاسو بیان وکړئ، آدم علیه السلام هم بیان وکړي، نو فرشتو بیان وکړم به هغې وضاحت وکړو، خبرې وکړې. او چونکې دا نه چې ګنې څه خاص ټایم و چې صرف 3 غنټې ټایم دی او 3 غنټو نه پس پیپر اخیستی شي به نه، چې څومره تاسو تشریح کولی شئ او وضاحت کولی شئ او بیان کولی شئ، ووایئ بلکل چې څومره کولی شئ. باسماء هؤلاء، په نومونو دې څیزونو سره سره د فواید او تاثیراتو د خواصو هر څه وضاحت وکړئ، بیان وکړئ. ان کنتم صادقین، کچرې تاسو رښتینی، دا ان شرطیه او جزاء له محذوب ته. ان کنتم صادقین فانبئوني، که تاسو په خپل خبره کې رښتینی یې چې واقعي تاسو به چې تاسو ویلو چې لن یخلق الله تعالی خلقا هغه اکرم علیه منا واعلم، چې الله به داسې یو مخلوق نه پیدا کړي چې هغه ډېر علم والا او ډېر عزت والا، هغه زموږ نه سوای داسې بني زه پته ولګي ووایئ تاسو. یا دا هغه چې تاسو ویلو چې تاسو داسې یو مخلوق پیدا کوئ چې هغه به فساد کوي او وینه به تویي، نو زه ووایئ پته ولګي اوسو رښتینی نو خبر راکئ. د صادقین مطلب دا نه چې ګنې که خبره وړاندې کړو نو دروغجن بشئ، فرشتې دروغجن کېږي نه، خو پته ولګي چې ستاسو خپله خبره کې څونه زیات او حق ته رسېدلي یې، یعنې ستاسو دا خبره صحیح وه او که صحیح نه وه. قالو فرمایل فرشتې ډېر زیات تابعدار مخلوق دی، دې کې د اطاعت ماده ډېره زیاته ده، معصیت او بالکل په دې کې شته نه. نو فرشتو اول د خپل عجز اظهار وکړو چې موږ عاجزه یو، موږ سره علم هم نشته، موږ سره چې سم دي دا ستاره طرف نه دي. فرشتو کې دا یو کمال دی چې د هر څه نسبت الله جل شانه ته. لا سبحانک، پاکی د تعالی را، یعنی پاک یې ته د هر قسم عیب او د نقص او د جهل نه او ټول نقصانات په موږ کې دي. لا علم لنا، نشته علم موږ ته، لا علم لنا، اس علم موږ ته نشته، مطلب ذاتی طور موږ سره اس قسم علم نشته او کسدی نه ستا طرف نه دی. الا ما علمتنا، مگر ها چې تا موږ ته ښودلی دی، بس موږ سره هغه علم دی چې کوم تا موږ له راکړی دی. د علم فضیلت هم د دې نه ثابت شو چې علم ډېر لوی دولت دی او ډېر لوی سرمایه ده چې الله تعالی چاته ورکړي. فرشتو سره ډېر زیات علمي، خو د آدم علیه السلام علم هغه د فرشتو نه هم سیوا دی. د علم فضیلت خو دومره کافي ده چې په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق ته موږ ته سپی وایو. دا سپی داسې یو مخلوق دی چې عام طور یو څیز جوټه شي او ګنده شي نو 3 پیرې یې ووینځه، او سپی چې کله یو لوښي جوټه کړي نو حدیثو کې چې 7 پیرې یې ووینځه، او په 8م ځل باندې پې خاوره واچوه او بیا یې ووینځه. دا دومره زیات نجس دی چې نور څیزونه کله لوښي یا کپړه ګنده کړي نو 3 پیرې یې ووینځه، او دا دې چې کله یو څیز ګنده کړي نو 7 پیرې به یې ووینځي. ابو داود شریف کې، طحاوي شریف کې ګڼ روایتونه دي. او یو پیره اولاهن بالتراب، یو پیره پې خاوره واچوه بیا یې ووینځه، یعنې دومره زیات نجس دی. لیکن دغه سپی چې دی چې کله د تعلیم حاصل کو د ښکارو او چې کله دی معلم شو د ده په ذریعې سره بیا تښکار کولی شي، یعنې دومره یو نجس مخلوقو چې هغه ته کله تا د ښکار چل وښو، تعلیم دې ورته ورکړو، ذکر به 8مه سپاره کې راځي معلم ورته ویل کېږي. او دا سپی بیا ته ولېږي د ښکار لېږلو دپاره، ښکار وړو دپاره، او دې لړو ښکار یې په غاښونو کې ونیسو او تا لې روړو، نو دغه ښکار ستا لپاره حلال دی. او د لېږلو په ټایم کې تا بسم الله الله اکبر ووې او دا سپی لړو او هلته یې ښکار زخمي کو او ښکار بیا مړ شو، هغه مرغۍ مړه شوه خو ده زخمي کړی دی او تا لې روړو، نو ستا لپاره حلال دی. یعنې هغه مخلوق چې هغه نجس العین دی،
هغه د علم د وجې نه صرف و چې هغه صرف تعلیم حاصل کړی دی د هغه د خولې هغه ښکار ستا لپاره اوس دا حلال دی. نو بیا چې یو انسان د علم حاصل کو نو هغه به څونه ډېر کمالي او د ټول زیات علم د انبیاء کرام علیهم السلام سره نو د انسان دا کمال چې دا په علم او په عقل سره دی. انبیاء کرام علیهم السلام چې په انسانانو کې اوچت دي د هغې دوه وجې دي، یو دا چې د دې عقل کامل وي او دویم دا چې دې سره علم ډېر زیات او کامل وي. نو فرشتو اظهار وکړو چې لا علم لنا، نشته د علم مونږ ته الا ما علمتنا، مگر هغه چې تا مونږ ته هغه ښودلی تا مونږ له راکړی دی. انک انت العلیم الحکیم، بېشکه ته انت العلیم ته علم والی، الحکیم حکمت والی. العلیم یې مخکې کو ځکه د علم فضیلت په حکمت باندې سوا دی. العلیم مبالغه په عالم کې. علیم هغه ذات ته وي چې د هر څیز په اصل حقیقت باندې، په جزئیاتو په کلیاتو باندې، په ظاهر او په باطن باندې پوهیږي او د هغه نه احاطه کړې وي، ای ته علیم ویل کېږي. او دا ذات صرف او صرف الله تعالی دی چې هغه د هر یو څیز د ظاهر او د باطن او د وړو د غټو د ټولو خبرو علم دی، د مخکې او د وروستو. انت العلیم، انت پکې منځ کې سوا کو، یعنې صرف او صرف علم والا ذات هغه صرف او صرف دی. او الحکیم حکمت والی، حکمت په عربی کې معرفت الاشیاء بافضل العلوم ته ویل کېږي. د یو څیز پیژندل کولو په بهترین علم سره، چې تا سره کوم بهترین علم دی په دغه علم سره د یو څیز معرفت یعنې پیژندل کولو ته حکمت ویل کېږي. نو انت العلیم الحکیم، ته حکمت والی، یعنې ته په ښه پوهېږې چې چاله برتري ورکړې، چاله فوقیت ورکړې، چاله خلافت ورکړې، که آدم علیه السلام ته ورکړې چې د خاورې نه پیدا دی او که بل چاله ورکړې. نو ته په خپلو خبرو فیصلو باندې هغه ښه پوهېږې او موږ ته صرف هغه دی چې کوم مخامخ دي او د سبا علم او د یو څیز حقایقو هغه موږ ته نه دي معلومو. او وښودلو الله تعالی آدم علیه السلام ته نمونه د څیزونو ټول، بیا الله تعالی پیش کړو دې لره فرشتو باندې. پس فرمایل الله تعالی خبر راکړئ ما ته تاسو په نومونو دې څیزونو سره که چېرې تاسو رښتینې. وفرمایل فرشتو پاکي ده تا لره، نشته د هېڅ علم موږ ته مګر هغه چې تا موږ ته ښودلی دی، بېشکه ته علم والی حکمت والی. بسم الله الرحمن الرحیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا منغوي يا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسكن أنت اسیگتو، وزوجک او بیوستا، الجنت پا جنت کی، وکلا او دوڑ خری، منها دی جنتنا، رغدا ففراخ سرا، حیث شئتما چرتا چستاسو دوڑ خوخوی، ولا تقربا او منیز دیکھے گئے دوڑا، هذه الشجرة دیونتا، فتکونا من الظالمین پس تاسو دوڑا بشید نقصان کون کنا. آیت مبارکہ کی بیان دے چې کله د حضرت آدم علیہ السلام پیدایش شو او فرشتو ته حکم شو چې دته سجده وکړي او ابلیس انکار وکړو. داینه بعد د آدم علیہ السلام رهایش په جنت کې و. هر څومره زمانه چې الله جل شانه ته منظوره وه، نو د آدم علیہ السلام اولنی رهایش او اوسېدل دا په جنت کې وشو. او دې سره سره د آدم علیہ السلام بیبي هغه آدم علیہ السلام سره په جنت کې وه او ورته اختیار ورکړی شو چې په جنت کې صرف د یوې خبرې نه علاوه چې تاسو سم خورئ او کم ځای کې م خورئ، په تاسو باندې هېڅ قسمه پابندي نشته. تاسو ته عام اختیار دی صرف د یوې خبرې نه ځان ساتئ، باقي تاسو باندې څه پابندي نشته دی. یو خبردار چې یو ونه ورته وښودلې شوه
چې ردی د میوې د خوراک نه بزان ساتئ او که دغه میوه تاسو وخوړه نو نقصان به وکړي د خپل ځانو. اصل کې د حضرت آدم علیه السلام پیدایش خو د ځمکې دپاره شوی دی. د رکوع په شروع کې الله جل شانه فرمایي چې زه یو خلیفه پیدا کوم او خلافت خو به په ځمکه باندې وي. آدم علیه السلام او ابن آدم به په ځمکه باندې وخت تیري او جنت ته اول منتقل کړی شو د پاره دی چې جنت کې نظام او انتظام وویني چې په ځمکه به زه نظام او انتظام څنګه چلوم، خلافت به څنګه چلیږي، دا امور به څنګه سنبالیږي. نو د هغې دپاره یو ورکشاپ پکار دی، هغه جنت دی چې جنت کې آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا علیه السلام د کور د آبادولو طریقه او دارنګې د سلطنت د امور د چلولو طریقې او رهن او صحن او خوراک او اسکاکو او د معاش چې څومره څیزونه دا ټول آدم علیه السلام په جنت کې وویني. جنت کې دا ټولې خبرې موجود دي او آدم علیه السلام یو زمانه په جنت کې تیره کړي او دې سره مانوس شي او بیا په دنیا کې دغه شان نظام قایم کړي. هغې لپاره آدم علیه السلام جنت ته ولېږلی شو. دا جنت ته لېږل دا د همیشه لپاره او دایمي طور باندې نو، دا عارضي طور باندې و او بیا آدم علیه السلام باندې به طور ازمایشو دا پابندي ولګېده چې پلانکې قسمه میوې نه به خوراک نه کوي. دا د الله تعالی طرف نه ازمایش و. الله جل شانه د هر چا امتحان اخلي. الله جل شانه د فرشتو امتحان اخلي. الله تعالی د ځمکې او د اسمان امتحان اخیستی. الله تعالی د انبیاء کرام علیهم السلام امتحان اخلي. الله تعالی د هر خاص او عام امتحان اخلي. الله تعالی د اسمان او د ځمکې امتحان هم اخیستی. چې کله الله تعالی اسمان او ځمکه پیدا کړو نو دواړو ته خطاب وکړو ائتیا طوعا او کرها، ستاسو څه خوښه ده، په خوشحالۍ باندې به زما خبره منئ، حکمونه پوره کوئ او که نه په زبردستۍ باندې. اسمان ته چې کوم حکمونه میلاویږي او ځمکې ته، نو د ځمکې او د اسمان نه هم تپوس وشو د ما دا حکمونه به تاسو پوره کوئ، خو پوره کوئ به نو په خوشحالۍ به پوره کوئ او که نه زبردستۍ باندې. نو هغې دواړو وایي چې اتینا طائعین، امتحان کې کامیاب شو اسمانونه او ځمکې، موږ به په خوشحالۍ باندې دا کار کوو. دا مخکې چې فرشتو ته وویلی شو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، دا امتحان او ازمایش و د فرشتو. حالانکه فرشتې څه مکلف مخلوق نه دی، خو بیا هم الله تعالی د هر چا امتحان اخیستی شي. هغه فرشتې په دغه امتحان کې کامیابې شو، آدم علیه السلام ته سجده وکړه. د ابلیس هم امتحان واخیستی شو، پکې ناکامه شو. دلته د آدم علیه السلام او د بیبي حوا امتحان او ازمایش و. حالانکه جنت د امتحاناتو ځای نه دی، لیکن الله تعالی د قوانینو پابند نه دی. مونږه تاسو د ضابطو د قوانینو پابند یو او د احکاماتو پابند یو. الله تعالی احکم الحاکمین دی. الله تعالی د یو قانون او د یو ضابطې پابند نه دی او نه د الله تعالی نه څوک دا تپوس او مطالبه کولی شي چې تاسو دا کار ولې وکړو. لا یسأل عما یفعل، د الله تعالی نه څوک تپوس نشي کولی چې دا کار تا ولې داسې وکړو. امام رازی رحم الله سره ناشنا بحث کړی دی او خلاصې دا وباسلې ده چې الله تعالی که د چا وچ په مچ امتحان اخیستل غواړي نو اخیستی شي او دا د الله تعالی نه څوک نه اعتراض کولی شي نه تپوس کولی شي. لکه داود علیه السلام د قوم نه امتحان واخیستو چې تاسو به د هفتې پر ورځ باندې ښکار نه کوئ د میانو، او د الله شان چې د هفتې پر ورځ به ښکار ډېرو او دغه شپږ ورځو کې به ښکار کم و د میانو. ذکر انشاءالله یو څو رکو بعد را روان دی او په 9مه سپاره کې مو او د هفتې په ورځ باندې د میانو ډېروالی او په دې شپږ ورځو کې کموالی، نو دا هم د الله له طرف نه دي او الله جل شانه امتحان او ازمایش اخلي د بندګانو. ګوري چې بنده به څه کوي، امتحان کې پاس کېږي او که نه. په جنت کې دا یو معیار و د آدم علیه السلام او د بیبي حوا دپاره
چې تاسو به دغه میوې له خوا نه ځئ، به دا ستاسو امتحان دی او دې له خوا له تللو گویا کې د حکم خلاف ورزي ده، بیا به خامخا د هغې اثرات مرتب کېږي به. د دویمې سپارې په آخره کې به انشاءالله راشي. هغه کم قوم چې د طالوت سر روان و او مخامخ نهر راغی، نو د نیر د اوبه څه پلیتې نه وې، نه ناپاکې وې، نه حرامې وې. د نیر اوبه پاکې دي، بیا هم قوم ته ویلو چې تاسو به ترې اوبه نه څښئ، او که څښئ نو صرف یو چونګ به څښئ به. نو آیا ولې د اوبه څښل څه حرام وسو، یا آیا په جهاد کې ولې اوبه څښل ولې حرام دي سو، یا آیا د دې ولې څه روژه وه چې ګنې حالانکې په جهاد کې په سفر کې خو روژه ماتولی شي، فرض روژه. د فتح مکې په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکې مکرمې ته نږدې شو نو حکم یې وکړو روژې ماتې کړئ، ځکه سبا به زموږ کافرانو سره ملاقات کېږي او ستاسو روژه ده نو کمزوري به یې، څه پته لګي مقابله راشي نو روژه ماته کړئ. نه فرض روژه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله ماته کړې ده، په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې ماته کړې ده. بخاری شریف کې دا روایت دی. نو په جهاد کې او په سفر کې خو فرض روژه ماتولی شي، نو آیا دغه قوم ته چې د نیر نه به اوبه نه څښي، نو آخر په ظاهره کې وجه څه او سبب څه دی؟ آیا اوبه پلیتې دي، حرامې دي، که پردې دي، او که نه روژه ده، او که نه بله څه هېڅ هم نشته په ظاهره کې، بس حکم دی د الله تعالی له طرف نه، امتحان دی. الله جل شانه بلا وجه او بغیر د صحابه د خلکو امتحان اغستی شاته حق حاصل دی. دلته کې آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړو ته ویلی شو چې جنت د امتحاناتو ځای نه دی، خو بس تاسو لپاره امتحان دی او نور هېڅ قسمه پابندي نشته، او دغه خاص قسمه ونه چې د هغې میوه به دغه پابندي دې له بخواله نه ورځئ. او الانسان حریص فیما منع، دا قانون دی. انسان چې تا د کمی خبرې نه منې کو، د ده توجه او رغبت به مکه خبرې ته وي، چې د کمی خبرې پابندي تا ولګوله دې به کوشش کوي بخواله دې ورځي به. دا د انسان کمزوري ده، دا د انسان طبیعت او فطرت دی. هغه چې د کمی خبرې نه ممانعت راغلو، حالانکې جنت کې د خوراکونو څه کمی نو، جنت کې دا نه چې ګنې ځایونه کم وو یا میوې کمې وې، همدغه یو مجبوري وه، لیکن دا د انسانو فطرت دی او طبیعت دی چې د کمې خبرې نه پابندي راغلی وه، مکه کار وشو د آدم علیه السلام دپاره. او کېده به ځکه چې د آدم علیه السلام دنیا ته راتلل ضروري وو او راته به خامخا ځمکې ته، او د هغې لپاره په ظاهره کې یو سبب پکار و، او سبب هم دغه شو چې د کمې خبرې نه الله تعالی منې کړی و، هغه کار وشو. نو څوک خو دا نشي ویلی چې ګنې بغیر وجې نه روباسو، بی وجه هم دکه وه چې د کمې خبرې نه من راغلی هغه کار وشو او دا سبب وګرځېد د بار د راوتو. وقلنا مونږ ووایي یا آدم و آدم علیه السلام، خطاب د عظمت او د احترام دی. اے آدم علیه السلام، اسکن انت، اوسیگا تو و زوجکا و بیبستا، تم اوسیگا و ستا بیبی و موسیگی. اسکن د سکنا نه دی، د اوسېدلو د سکونت نه دی، یعنې دا د آرام ځای دی. دغه ځای د اوسېدو دا د آرام او د راحت دی، دا د مجبورۍ ځای نه دی او نه د تکلیف او د انتقام ځای دی، ستا دپاره د آرام او د خوشحالو ځای دی. اوسېږه تو. مسله دا ده چې ته چاته وایې چې اسکنتو کا فی داری، تا په دې خپل کور کې اوسومه، نو دا اوسېدل به عارضي وي، یعنې دا کور به د ده لپاره همیشه لپاره بني. قرآن کریم اسکن ووایي، یعنې ای آدم علیه السلام او ستا بیبي چې ده، تاسو به جنت کې فی الحال همیشه لپاره نه اوسېږئ، دا به عارضي اوسېدل وي تر یو وخته پورې. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې عمره او رقبه په کتاب الهبه کې راوړی دی، او دا زموږ د فقه مسله ده. یو سړی چاته ووایي چې زما دا کور زما تر عمره پورې ستا سره به وي، ته پکې اوسېږه، یا ستا تر عمره پورې ته ستا سره به وي، نو دا هبه ده چې تا چاته وایي چې زه تا له کور در کومه،
چې تر څو پورې زما عمر دی هغې پورې به تا سره یا ستا چې څونه عمر دی تا سره به نو دا هبه شوه او دا دغه شو هغه پکې اوس اوسېږي. او که چېرې دا ووایي چې رقبه دې ته وي چې یوه سړی چاته وي چې که چېرې دا کور خو ته والی ته پکې اوسېږه خو که ته مخکې مړ شو دا کور ما ته واپس میلاو شي او که زه مړ شوم نو تا ته میلاو شي. نو دا بیا او دا هبه ناجایز ده. هغې وجه دا ده چې هر یو به د بل د سټو په انتظار چې کله به سټ ماتېږي یعنې دې به کله مخکې مري. هر یو به دا غواړي چې دې زمانه مخکې مړ شي چې کور ما ته میلاو شي. نو د یو بل د موت تمنا او دعاګانې به کړي وي دا ناجایز ده. او سکنا عارضي طور باندې اوسېدو ته وي یعنې د هغې تر مرګه پورې اوسېدل پکې شته او بیا خو اوسېدل نشته. نو اسکن انت و زوجک اوسېږه ته و زوجک او بیبي ستا. دې ځای کې په لومړي ځل باندې د بیبي ذکر راغی. د آدم علیه السلام واقعه چې شروع شوې ده تر دې ځای پورې پکې د بیبي ذکر نه و زوجک او بیبي ستا. دا خبره چې د آدم علیه السلام بیبي هم دقه یو وه. آدم علیه السلام په زندګۍ کې هغه دویم واده نه دی کړی دقه یو بیبي وه چې هغه حوا علیه السلام ده. بیبي حوا علیه السلام د آدم علیه السلام لومبنۍ او آخرنۍ بیبي ده او د تمامو انسانانو دا مور ده او د مونږ د ټولو پلار د آدم علیه السلام دی. بیبي حوا علیه السلام د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه پیدا شوې ده. دا پیدا کېدل په ځمکه شوي دي او که په اسمان کې دواړه کوله دي. امام سودي رحمه الله تعالی هغه وی علامه ابن عاشور په التحریر تفسیر کې لیکي ابن عاشور تفسیر کې چې دا پیدایش په ځمکه باندې شوی دی یعنی حوا علیه السلام د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه خو پیدا راغو په ځمکه باندې او بیا دی برا اسمان ته په عزت سره خې جوړې شوي دي. او بیا فرمایي چې یو تخت شاهي راغی او دواړو ته د سرو تاجونه واچولی شو شاهي لباس او ښه زیب و زینت اختیار کړی شو او بیا فرشتو خو په عزت سره اسمانونو ته وخېږل او جنت ته داخل کړو. او بیا دا توجیم کړې ده چې مخکې آیتونه اهبطو کوز شئ چې دی په جنت کې نو بیا کم دی کې کوز شو نو اصل کې د اهبطونه مراد منتقل کېدل دي یعنی د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي. او ابن عمر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنهما دواړه فرمایي چې نه آدم علیه السلام په جنت کې و او په جنت کې دا د ګسې پختې نه بیبي حوا علیه السلام پیدا شوې ده. حوا د حیون نه دی حیون ژوندی ته وي دی بیبي حوا ته حوا ولې وي د دوه وجو نه یا خدا چې دا د ژوندي انسان نه پیدا شوې ده ان د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه او یا دا چې دا د ژوندو خلکو مور ده ځکه ورته حوا ویل کېږي. حوا علیه السلام چې د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه پیدا شوه نو دا نه چې ګنې حوا بیبي د آدم علیه السلام لور شوه او ګنې آدم علیه السلام د دې پلار شو لکه د پلار او د لور نکاح بیا څنګه کېږي حالانکه حوا بیبي هو د آدم علیه السلام بیبي ده چونکې د دې د خلقت او پیدایشو په هغه طریقې سره نه شي په کومه طریقې سره چې عام ته ولادت کېږي د دې وجې نه بیبي حوا علیه السلام د آدم علیه السلام لور نه ده. خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها قرآن وی چې مونږه د بیبي حوا علیه السلام دنه پیدا کړه د پاره دی چې دی سکون حاصل کی پای سره. نو حوا بیبي د آدم علیه السلام لور نه را هغه بیبي ده واقع ټول خلق اولاد دی. بیبي حوا علیه السلام په جنت کې پیدا شو او دواړه په جنت کې اوسېدلو. اسکن انت و زوجک الجنت اوسېږه ته بیبي ستا الجنت په جنت کې. آیت میں یو بله مثلا ثابت شوه چې کله رشته کېږي او رخصتي کېږي نو د بیبي رخصتي به د خاوند کور ته کېږي او سړی به په ډولۍ کې د ښځې کور ته نه راوړو بلکې بیبي به په عزت سره په پروټوکول سره هغه به مونږه د خاوند کور ته منتقل کوو به
دغه قران کریم اسکن انت وزوجک آدم علیہ السلام چې کم دی کې اوسېږي انت به سره بیبي اوسېږي با دانه چې بیبي کم دی کې اوسېږي نو سړی به سره کې اوسېږي تابع مطبوع خپل مقام دی نو بیبي به آدم علیہ السلام سره اوسېږي ایت دا مثلا ثابت شو کله زوجین منځ کې اختلاف راغی بیا به خدای چا سره اوسېږي آیا سړی به خځه سره کنه خدای به سړی سره نو خځه به سړی سره اوسېږي که سړی په کلی کې دا به سره کلی کې وي او که سړی سفر کې نو خځه به سره سفر کې اوسېږي با کله سړی ترانسفر بل خو شو خځه به سره الته کې بیا سي اسکن انت وزوجک الجنه اوسېږه تو او بیوستا الجنه په جنت کې وکلا منها رغدا وکلا او دوال خره مخکې آدم علیہ السلام ته ځان له خطاب او بیبي حوا ته ځان له خطاب دوړو له عزت ورکو د دوړو نه دانه چې غني شریعت په نظر کې زنانه کمتر ذات ته عام طور خلک داوی غني زنانه کمتر نه زنانه الله تعالی ځان له عزت ورکړي دي سړي الله تعالی ځان له مقام او عزت ورکړي دي دوړو معزز دي شریعت په نظر کې باقی د انتظام لپاره دا خبره ضروري شو چې سړی له اختیارات لږ سیوا ورکړو خځې له کم ورکړو اسکن انت وزوجک سړی ته ځان لوي خځې ته ځان لوي او بیا وکلا منها رغدن خوره دواړه وکلا دواړه خوره منها ردی جنتنا د جنتنا یعنی د جنت د میوه من ثمارها په دغه جنت کې چې کومې میوې دي دغه نه خوره رغدن حيث شئتما وکلا وی د دې مطلب دا شو چې دا خوراک او اسکاک د انسان ضرورت دی او دا د انسان مجبوری ده انسان به همها خوراک او اسکاک بکیبا دا نه چې انسان به خوراک او اسکاک نکي وکلا منها رغدن او خره دواړه منها ردی جنتنا سو بس ارستنا خره رغدن ففراخه سرا اے اکلن رغدن رغد او خوراک توی چې لا عناء فيه ولا تقتیرا هغه خوراک توی چې پای کې مشقت ني دای په حاصلولو کې دای په جمع کولو کې دای په خوراک کې سم مشقت ني او دای په پای کې کمی او تندرستیم ني او پابندیم ني نه جنت دا خوراکونه د مزيدي دا د مجبورې نه دي چې انسان ته وږي کیږي جنت کې انسان به وږي کیږي نه او نه انسان کمزوري کیږي دنیا خوراکونو دو مقصد وي یا انسان کمزوري کیږي نو خوراک د طاقت لپاره کی او یا انسان وږي شي انت دا ډول خبرې نشته نرغدن فراخه سرا حيث شئتما چرتا چې ساو ډول خووي چې کم نه کوم تاسو خوای ال خوراک او اسکا کول شي نه جنت فراخ ده عموم ده پکې کولو ده دانه تاسو یو کمره کې گیر شي او د مجبوری د خاص قسم خوراک وکوي نه دا ټیسټ لپاره تاسو هر قسمه خوراکونه کول شي ولا تقربا یو پابندی ولګی دا تاسو دواړه بننیز دی کېږي هذه الشجره دیونیتا هذه الشجره ولشوا شجرتن ونه چې کني بس یو ونیتا نه یو خاصه ونه هذه الشجره یا خدای چې په جنت کې یو خاصه ونه وا اومدک یو وا او آدم علیہ السلام ته ویل شو چې دغه ونه او یادا چې شانتی ونی په جنت کې ډېرې وي لکه مثال انار دی نو خډیر دی پکې مثال کجوره دی نو خډيري کجوري دي بیا جنس ونه شو چې دغه شان ونه چې ارزه کې ته باندې نږدې کېږي هذه الشجره قران کریم دا ونه تعین نو چې دا کم یو ده دومره خبره هو یقیني ده چې ار یو ونه چې وا نو آدم علیہ السلام او بی حوا ته متعین وا هغه ته پہچانو چې دا مون تکم ونه یادي زګه چې راایتم پته نه چې دا کم ونه یادي بیا همها بیا ای به خوراک کو نو سفر وابوا او هغه دور ته متعین و چې دا پلان کې قسم یادي او مون ته متعین نکړه دا یو جدادا کچره قران کریم نو مغسته وي نو بیا به تر قیامت پورې چاغلا لاس نوړو الانکه حلال بوا بیا به خلکو نه خور چې راه قران کریم چې می خورا بیا به خلکو نه خورو نو دیو جن قران کریم دا میوي نو مانه غستو باقی د مفسرین حضرات په دې کې اختلاف ته بلا اقوال دی پکې
ابن عاشور وی چې دا جمهور فرمایي چې دا د غنمو هغه دانه ونه وه او یا دا انځرو او یا دا انارو یا دا چې نور داسې بل اقوال پکې راغلي او وی مشهور دا چې دا د غنمو هغه ونه وه. بیا که څوک په دې اشکال وکړي چې د غنمو خو ونه نه خو ډکې وي نو دا ډکې خو ته موږ پښتو په اردو کې وایو. عربی کې شجره دلته راغلی شجره ونې ته وي. په عربی کې شجره هر هغه بوټي ته وي چې د هغې پنډی وي او د هغې څانګې وي نو هغې ته شجره ویل کېږي. نبت لها ساکن هغه بوټي چې د هغې لپاره پنډی وي تنه وي که هغه نری وي او که هغه غټه وي او که دنګه وي او که چیته وي او چې د هغې څانګې وي نو هغې ته شجره ویل کېږي. موږ پښتو کې هم شجره خلکو کې دا زما شجره نسب ده د پلانکي شجره نو شجره څه ته وي چې د هغې څانګې وتې وي هغه تنه چې له تنې نه غټې څانګې وځي او د غټو نه بیا نری څانګې وځي. وي د دې پلانکي نیکه و د هغه بیا 2 زامنو د هغه بیا یو 3 زامنو د بل 4 زامنو نو هغه څانګې خورېږي شجره دې ته وي. نو شجره په عربی کې چې د کومه نیغه ولاړه وي که غرس وي او چې په ځمکه باندې ناستې نه ته بیا شجره نه ویل کېږي. نو قرآن کریم شجره لفظ وایي هغه د غنمو بوټی دی او که هغه بله ونه ده هذه الشجرة دې ونې ته او که فرق تاسو نږدې شئ نو فتکونا من الظالمین. قرآن کریم لا تقربا وایي که تاسو نږدې مه ورځئ او مقصود خوراک دی چې خوراک به نه کوئ خو د خوراک په دې ځای چې ولا تأکلا تاسو دواړه مه خورئ دا ونه بلکې ولا تقربا مبالغه ده چې نږدې مه ورځئ چې کم کار نه کول دي د هغې اسبابونه لري اختیارول پکارو هغې له بیا نږدې نه دي وتل پکارو. ځکه حدیث کې راځي من حام حول الحما یوشک ان یقع فیه کم سړی چې د چراګاه سره خواخوا کې چې کم دی کې پابندي را ریډ زون دی چې کم دی کې کنټتار لګې دی پابندي ده هغې سره خوا کې ته خپل څاروي څارې نو خامخا ور داخلېږي به ورته نو هوښیار شپونکي هغه دی چې څاروي لرې ساتي د هغې نه بیا اصل چې ور داخل شي پکې نو د هغه ونې له خوا نه دې ورتله پکار و یعنې نږدې نه دې ورتلی پکار که نږدې ولې کېدای شي پکې مبتلا شي نو د اسبابو نه منع وشوه. قرآن کریم چې کوم دی کې ګناهونه ذکر کړي قرآن ولا تقربوا الزنا زنا نه نږدې مه ورځئ اسباب مه اختیاروئ دا نه وي چې ولا تفعلوا الزنا زنا مه کوئ اخواس هم نه کوئ تاسو اسباب مه اختیاروئ. ولا تقربوا مال الیتیم د یتیم مال له خوا نه مه ورځئ دا نه چې یتیم مال مه خورئ اخواس هم نه خورئ تاسو هغه طریقې مه اختیاروئ. دلته هم قرآن کریم مبالغه وکړه چې د هغه ونې خوا نه لرې ورتلل پکارو. ولا تقربا دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته او که چېرې فرقه نږدې شي او دا خوراک او مکو نو څه چېرې به وشي فتکونا من الظالمین پس تاسو دواړه به شئ من الظالمین د نقصان کوونکو نه د خپل ځان نقصان به وکئ یعنې د بل چا نقصان به ونه کوئ فتکونا من الظالمین پس دا دواړه به شئ د نقصان کوونکو نه. او وی مونږه آدم علیه السلام اوسېږه ته او بیبي ستا په جنت کې او دواړه خورئ دې میوونه په فراخۍ سره چېرته چې ستاسو دواړو خوښه وي او دواړه مه نږدې کېږئ دې ونې ته پس شئ به تاسو دواړه د نقصان کوونکو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال فرمائے اللہ تعالی یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکت دیتا باسمائهم
پنومنو د دې سیزونو سره فلما انبأهم پس هر کله چې آدم علیه السلام خبر ورکړ دیتا باسمائهم پنومنو د دې سیزونو سره قال او فرمایل الله تعالی الم اقل لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم چې بېشک زه پوهېږم غیب السماوات والارض په پټو خبرو د اسمانونو د ځمکې واعلم او زه پوهېږم ما تبدون په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ وَإِذْ قُلْنَا او هر کله چې مونږ ووی للملائکة فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ تاسو آدم علیه السلام طرف ته فسجدوا پس دی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو وکان من الکافرین او دیو د کافرانو نه. په دې آیتونو کې د حضرت آدم علیه السلام د فضیلت د مرتبه بیان دی چې کله الله جل شانه فرشتو ته او حضرت آدم علیه السلام ته یو شان علم ورکړو او معلومات ورته ورکړو، یو شان نصاب، یو شان سلیبس او یو شان وخت ورکړی شو او ممتحن الله جل شانه په خپلو فرشتو د خپل علم مطابق جوابونه ورکړو او دای نه بعد حضرت آدم علیه السلام چې جوابونه ورکړو، فرشتو د آدم علیه السلام جوابونه موریدل، ملاحظه وکړو او آدم علیه السلام د فرشتو جوابونه موریدل. نو نتیجه واضح وا په کم انداز کې چې آدم علیه السلام بیان او وضاحت وکړو چې دا اشیاء نمونه واغستلو، دای خواص او تاثیرات بیان کړو، دای فواید بیان کړو، دا شان انداز کې فرشتو نکړې شو. نو نتیجه بالکل واضح وا، فرشتو اقرار وکړو چې واقعي الله ته په خپلو فیصلو باندې ښه پوهېږي، واقعي آدم علیه السلام د خلافت اهل دی، دا تا چې زه خلیفه پیدا کوم نو واقعي آدم علیه السلام د خلافت اهل دی، په ده کې تا کمالات او صفات ښودلي چې دی د خلافتو په صحیح انداز کې پوره کولی شي. الله جل شانه مو فرمایي چې ما خو تاسو ته ویلو چې زه په پټو خبرو باندې ښه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ. بیا مزید د حضرت آدم علیه السلام د مرتبه او د کمال او د فضیلت ظاهرولو دپاره فرشتو ته حکم وشو چې آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړي. دا حکم تمام فرشتو ته و، که په اسمانونو کې وي او که په ځمکه باندې، هر فرشته چار ځای کې ده. اصل حکم فرشتو ته او طبعا حکم جناتو ته مو، جناتم چې څومره آباد او موجودو ایتم دغه حکم او چې ټول فرشتي او جنات آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړي. نو تمام فرشتو هر فرشته چار ځای کې ده، آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه. صرف او صرف ابلیس چې د هغه د انکار وکړو، د سجدې نه صراحتا انکار وکړو. د نه بیا تپوس مو شو چې کله تا ته ما حکم وکړو نو اذ امرتک، الله جل شانه فرمایي چې کله ما منع کم څیز ته منع کړې، چې کله تا ته ما حکم وکړو چې ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته، نو تا ولې ونه کړه؟ ما منعک الا تسجد اذ امرت، چې کله ما تا ته حکم وکړو. نو ابلیس صراحتن وی چې خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دنه په درجه کې اوچت یم د آدم علیه السلام نه، ځکه چې آدم علیه السلام زما مخکې جوړ شو او آدم علیه السلام لا عملی دنیا ته نه دی راغلی، دی را مکلف نه دی ګرځېدلی او ما څومره زمانه په ځمکې مخکې تېره کړې ده او ستا احکامات مې پوره کړي دي او عبادت مې کړی دی
او بیا مې فرشتو سره یو ځای بلا زمانه تېره کړه، زما بزرګي، زما علم، زما کمال تمامي دنیا ته معلوم دی. آدم علیه السلام څه کړي دي؟ او بیا سره اور نه پیدا یم او دی د خټې نه او د خاورې نه پیدا دی. نو څنګه زه آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړم؟ نو د دې وجې نه دا ابلیس د کافران نه شو او بنیادی کافر وګرځېدو. قال یا آدم، او فرمایل الله تعالی یا آدم، اے آدم علیه السلام، انبئهم، خبر ورکته دیتا. فرشتو خپل بیانو کو چې دای نه کوم سوالات طلب کړي شو، هغه جوابونه هغه ورکړو. بیا دای نه پس آدم علیه السلام ته ویل چې تم دا بیان وکړه، ستانم دغه سوالات دي. کوېسچن پیپر د ټولو یو دی، سلیبس او نصاب د ټولو یو دی، تم جوابونه اوس ورکړه دغه سوالاتو. نو انبئهم، خبر ورکته دیتا. اصل کې دی علمهم، صرف خبر نه تعلیم ورته ورکا، سبق ورته وښیه، لکه څنګه چې استاد شاګردانو ته کوم وضاحت سره هغه تعلیم ورکي او سبق ورته هغه شان وضاحت ورته وکړه. سبق ورته مکمل ایکسپلین کا چې دې ته پته ولګي چې خلیفه د خلافت اهل څوک دی. نو انبئهم معنا اعلمهم، علم ورکته دیتا. دا نه چې صرف سرسری بیان وکړه، خبرونه بیان کا، نه باقاعده د هر څه وضاحت او تشریح او توضیح ورته وکړه. باسمائهم، په نومونو دغه څیزونو سره چې د کومو نومونو مطالبه ردینه شي و هغه ورته تم وکړه. فلما انبأهم، آدم علیه السلام وضاحت کړی دی. قرآن کوي فلما انبأهم، پس هر کله چې خبر ورکو آدم علیه السلام دیتا، هغه بیان مکمل وکړو. باسمائهم، په نومونو دغه څیزونو سره. نو باسمائهم یعنی مفصلتنو، ډیر وضاحت او ډیر تشریحات سره آدم علیه السلام بیان وکړو. نو نتیجه خود به خود واضح شوه. فرشتو په خپل اقرار وکړو چې واقعي الله ته په خپلو فیصلو ښه پوهېږي چې د خلافت دپاره اهل څوک دی او مناسب څوک دی. لکه فرشتو دا ویلو چې کیدی شي چې که مخکې جناتو هغه فیل شو، الله تعالی به زمونږ نه لوی مخلوق بل نه پیدا کړي چې هغه زمونږ هم زیات علم والا او عزت والا وي. نو ای الله ته په خپلو فیصلو ښه پوهېږي چې د خلافت دپاره مناسب او اهل څوک دي. نو قالو فرمایل الله تعالی الم اکل لکم، ایا ما نو ویلي تاسو ته انی اعلمو چې بېشکه زه پوهېږم. دغه مخکې تلو انی اعلم ما لا تعلمون. الله تعالی فرمایلو چې زه ښه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ. دی خو ویلو کله چې نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، مونږ ستا پاکي بیانو، تسبیح وایو، حمد و ثنا کو. او دا خلیفه به یسفک الدماء، دی به وینې تویي او دی به فساد خوري. الله تعالی فرمایلو هغه ټایم کې چې انی اعلم ما لا تعلمون، ای طرف ته اشاره ده. انی اعلم غیب السماوات والارض، بېشکه زه پوهېږم په پټو خبرو د اسمانونو د ځمکو. ما ته سبا او د ماضي د هر څه علم دی. دین دا معلومه چې د غیب و علم صرف او صرف الله جل شانه ته دی. الله جل شانه علم ذاتی دی، عطائی نه دی او کسبی نه دی. الله تعالی د علم چا ورکړی نه دی او الله تعالی د علم حاصل کړی نه دی، نه د کتابونو نه تجرباتو نه د بل چا نه. د الله تعالی علم ذاتی دی. د الله تعالی نه ما سوا هر څوک چې دی، که فرشتي دي او که انبیا دي او که نور څوک دي، دا علم وهبي او عطائی وي او یا کسبی وي. لکه دا موږ کتابونه زده کو نو زموږ د علم کسبي دی، موږ کسب کو، موږ یې حاصلو. مدرسو کې علم کسب کیږي، زده کیږي. او د انبیاء کرام علیهم السلام علم دا وهبي او عطائی وي. الله جل شانه ولا خود به خود په ټیم باندې علم ورکي، ای چا علم حاصلی نه. د فرشتو علم دا وهبي او هغه عطائی وي، د الله تر طرف نه ورکول کیږي. خو غیب علم صرف او صرف الله تعالی ته. واعلم ما تبدون، او زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ. هغه چې تاسو ویلو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک او یا تجعل فیها من یفسد فیها، دا خبرې تاسو ښکاره کړې وئ. وما کنتم تکتمون، او هغه څه چې تاسو یې پټوئ. چې فرشتو ویلو چې الله تعالی به هرګز داسې یو مخلوق نه پیدا کړي چې زموږ نه زیات مکرم، معزز او زیات علم والا وي.
وما کنتم تکتمون او هغه څه چې تاسو یې پټوئ. او یا اشاره اصل کې ابلیس طرف ته ده. دا ابلیس چې کله چې په ځمکه باندې جنات آبادو او چې کله جناتو سرکشي وکړه او بغاوت یې وکړو او ځمکه د ظلم و ستم نه ډکه کړه او د فساد نه ډکه کړله، الله جل شانه د اسمان نه فرشتې راولېږلې، یا چې په ځمکه د مخکې نه کومې فرشتې موجود وي، هغوی ته حکم وشو چې دا کم شرارت والا دي او کم ظالمان دي دا جنات قتل کړي. هغه ټول قتل کړی شو او هغه نور چې کم پاتې وو هغه یې جزیرو ته وشړلو. دې کې دا ابلیس چې د ده نوم عزازیل و عین سره دې د کثرت علم او په کثر عبادت کې مشهور وو. په جناتو کې دا ډېر لوی علم والمو او ډېر عبادت والمو او دې باقاعده مشهور په خلکو کې. نو د فرشتو ته ووی چې ما خو ګرنه شرک کړی نه مې کفر کړی نه مې فساد کړی نه مې خونریزي کړې ده. نو فرشتو را د سفارش او هغه واغستو دې نه سربوتو اسمان ته، او فرشتو هم د الله جل شانو په دربار کې د سفارش وکړو چې د ظلم و ستم او فساد وغیره د نه دی کړی. نو دې فرشتو سره یو ځای اوسېدو. بل ته پړه کې دا خبره وه چې جنات خو اکثر قتل شو او چې کم پاتې شو نو هغوی جزیرو ته وشړلی شو، او ځمکه خو الله تعالی پیدا کړې ده، یو بل مخلوق به الله تعالی دې له رالیږي، هغوی به دغه کار کوي. نو ده وی چې زه عبادت والم یم او علم والم یم، نو دا مشري به الله تعالی ما له راکړي. نو ده په دې عبادت کې نور هم زور ولګو، خوړه کې دننه دغه غلا وه چې دا ځمکې دا خلافت او مشري دا به الله تعالی ما له راکړي، ځکه بل مخلوق به نه وي ته پته ني، او ما خو د علاقې ټولې کتلي دي، ما ته هر څه معلوم دي، نو ما له به الله تعالی دا مشري راکړي. په دغه اراده د عبادت له نور هم زور ورکو. او شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله فرمایي چې د په اسمانو کې دومره عبادت شروع کو چې کله فرشتو ته یو حکم مې دا کار وکړي نو د به مخکې منډې والی چې زه یې کوم لومبې، نو فرشتې ورته هم حیرانه وې. تفسیر قرطبي لیکلی دی چې 80,000 سال عبادتو دا ابلیسو کو، دومره زیاتو. لیکن الله جل شانه ته د غلا معلومه او د زړه فرشتو ته نو معلومه. دته طاووس الملائکه فرشتو کې لوی سړی و، او باقي دا خبره غلطه ده چې دا معلم و، فرشتو استاد، دا خبره انتهایی غلطه ده. معلم و، فرشتو تعلیم ورکړی، لیکن د فرشتو تعلیم نه ورکړی. بیا چې کله آدم علیه السلام جسم مبارک تیارېدو نو دیم راغلو فرشتو سره دو تم کتلو، نو دم یو خبره کړې وه کچرې لئن سلطت علیه لاهلکته، کچرې زه په ده باندې مسلط شم دې به زه هلاک کوم، او که دې په ما باندې مسلط شم زه به زه تابعداري نه کوم. دا خبره ده په خوله ویلې وه. الله جل شانه دا خبره هم محفوظ کړې وه. نو وما کنتم تکتمون کې دې طرف ته اشاره ده چې دا وخت کې دا ابلیس حالانکه دا فرشته نه دی، جن دی، ولیکن فرشتو سره پاتې شو، د فرشتو حکم پې ولګېدو. نو ده هم دا خبره وکړه او فرشتو هغه بله خبره کړې وه. وما کنتم تکتمون کې د ابلیس دی خبرې طرف ته اشاره ده. الله جل شانو حکم وکړو چې آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړي. لکه د آدم علیه السلام برتری، فوقیت او فضیلت واضح او ظاهر شو. فرشتو هم ومنله چې واقعي آدم علیه السلام کې کمالات دي. اصل کې د فرشتو علم بس په یو معیار باندې وي، دای نه سوا کېږي نو دای نه کمیږي نه. فرشتې چې په کوم علم سره پیدا شي بس مکه علم یې دی. انسان الله تعالی دا کمال ورکړی دی چې رده څنګه عمر سوا کېږي علم یې سوا کېږي. د ده هر راتلونکې ورځ هغه تجربه او کمال هغه د مخکنۍ ورځې نه سوا وي. انسان چې پیدا شي نو یو حال وي، چې د 10 کالو شي بل حال وي، د 20 کالو شي بل شانتې علم وي، او چې د دنیا نه ځي نو کومو کمالاتو سره او کومو فنونو سره او کومو هنرونو سره او کومو کمالاتو سره لړ شي. نو انسان کې الله تعالی دا صلاحیت ښودلی چې د علم کې ترقي راځي، عمر سوا کېدو سره علم یې سوا کېږي. آدم علیه السلام کې جوګې استعداد پروت و، داغه جوابونه او داغه تشریحات واضح او ظاهر وو.
اوس چونکې فرشتي په منزله د شاګردانو شوي او آدم علیه السلام په منزله د استاد او د معلم شو، او په شاګردانو د خپل استاد او د معلم قدر او احترام دا ضروری دی چې دی به همه د خپل استاد قدر کې او احترام وکړي، دا خدمت وکړي. او باقي د الله تعالی په هر یو کار کې هزار حکمتونه وي. د ابلیس هغه خر دماغي او د زړه اغلاګانې ښکاره کول پکارو چې رده پړه کې دا دومره عبادت په کم نیت باندې معلوم شي، خلکو ته فرشتو ته معلوم شي. نو دغه یو خبره شو چې آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړي، یعنی دا تعظیم او احترام وکړي. نو تمام فرشتو هر فرشته چار ځای کې وه، هغه ټولو فرشتو آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه. ابو سعود لیکلی دی چې لومبنۍ سجده حضرت جبریل علیه السلام وکړه، او دویمه میکائیل علیه السلام وکړه، درېمه اسرافیل علیه السلام، او څلورمه سجده بیا ورپسې ملک الموت وکړه، او بیا نورو فرشتو د اسمانونو او د ځمکو وکړه. او آدم علیه السلام چې کوم ځای کې و، چې کومې فرشتې هغه مخامخ نو مخامخ، او چې کومې بره وي نو آدم علیه السلام طرف ته، او چې کومې ښکته وي نو هغې بره طرف ته. او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې حکم براه راست فرشتو ته و، خو په واسطې سره جناتو ته و. نو جناتو ته حکم تاسو آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړئ چې کوم جنات په ځمکه موجود وو. خو ابلیس چې د نیغ پاتې شو او د سجده ونه کړه. او بیا چې د نه مطالبه وشوه چې تا ولې سجده ونه کړه، نو ده جواب وکړو چې زه د آدم علیه السلام نه بهتر یم. او د بهتروالي یو وجه دا ده چې دوی چې ما خو 80,000 سال ستا بندګي کړې ده. آدم علیه السلام خو لا یو ورځ مو نشوه، بل زما علم او زما عبادت خو ټولې دنیا ته معلوم دی، جناتو ته معلوم دی، فرشتو ته معلوم دی. زما خدمت او زما تابعداري په اسمانونو کې په ځمکه باندې هغه د چا نه پټ دي. او آدم علیه السلام لا څه کړي دي؟ بل دا د آدم علیه السلام چې کمالات څه دي؟ زما کمالات هر چا ته معلوم دي. او بل دا چې زه اور نه پیدا یم، او دا د خاورې نه پیدا دی، او خوره کې عاجزي راښکتوالی دی، او په اور کې اونچایي ده اوچتوالی دی. نو زما هر اعتبار سره زه د نه بهتر یم. نو زه څنګه آدم علیه السلام طرف ته هغه سجده وکړم؟ دا اصل کې هغه حسد چې د پړه کې هغه سیوا کېدو او دغه جملې رده د خولې نه ووتې. ظالم دې ته ونه کتل چې حکم د چا دی، او دا څوک ماته وي چې سجده وکړه. بل دې ظالم دې ته ونه کتلو چې په کار خدای عقلن خدای چې ملک الموت ته انکار کړی وي، چې ملک الموت چې خوره خو د ما را جمع کړې ده، د ټولې ځمکې نه د آدم علیه السلام خوره ما را جمع کړه، اوبه پکې ما واچولې، د ما د لاسه دې جوړ شو، زه به ته سجده کوم. ابلیس خو نه د آدم علیه السلام خوره را جمع کړې ده، او نه پکې اوبه اچولې، نه دا په تعمیر کې څه کار کړی دی، او ملک الموت خو پکې کار کړی دی. نو ملک الموت هغه ته سجده لګي، او دا ظالم چې دیو ته سجده نه لګي. نو ابلیس انکار وکړو د الله د حکم نه، دای د وجې نه دی مردود شو. نو ابلیس چې دا کوم انکار کړی نو دا صراحتن انکار کړی او سره د علم یې کړی دی. ځکه که چېرې دا حکم صرف او صرف فرشتو ته وي، نو بیا چې کله الله تعالی صراحتن د ابلیس نه تپوس وکړي چې تا ولې سجده ونه کړه، لکه سورې اعراف کې نور ځینو کې را روان دی باقاعده چې الله تعالی د ابلیس نه تپوس وکړي چې تا ولې انکار وکړه، سجده دې ولې ونه کړه. نو د به ویلو کله چې ښه تاسو ما ته ولې حکم کوسو، د به ویلو چې کله ما خیال دا و چې تاسو فرشتو ته صرف وایي، اوس به سجده وکړم ورته. چې کله دې نه باقاعده صراحتن تپوس شو، د دا تعویلات او توجیحات شروع کړو، او بیا دای د وجې دې مردود شو. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې حضرت موسی علیه السلام سره د ابلیس ملاقات شو. نو ابلیس ورته وی چې اے موسی علیه السلام، الله تعالی پیغمبرین درکړی او هم کلامی د سرم کړی ده، تا سره خبرین کی بزه توبه وباسم، ما نه غلطي شوې ده، او ته الله جل شانه ته زما سفارش وکړه. موسی علیه السلام دعا وکړه. په دعا کې الله جل شانه ته وی چې د ابلیس توبه قبول شي. الله جل شانه فرمایي چې ټیک ده، ستا سفارش قبولون، توبه به قبول کما.
دیر دا آدم علیہ السلام قبر طرف ته سجده وکي. او بیا چې موسی علیہ السلام دته وې نو ته عجیبه خبره ده چې کله هغه ژوندی و ما ته په ژوندانه نه راکړې دا قبر طرف ته څنګه سجده وکړم؟ دا خردمایي په دې کې لا اوس هم پرته ده. بیا دی ابلیس موسی علیہ السلام ته وې چې ستا په ما یو احسان راوړېدو چې تا د ما سفارش وکړو تا له دې بدله در کوم. نو ته خپل امت ته وایي چې دریو خبرو کې ډېر خیال ساتئ، په دریو اوقاتو کې ډېر اهتمام کوئ، ډېر خیال ساتئ. په دغه دریو اوقاتو کې زه ډېر ښه موجود یم دغه ځای کې. یو خبره چې کله غوسه شئ نو د غوسې په وخت کې په ځان کنټرول ساتئ، ځکه چې کله تاسو غوسه شئ نو د غوسې په ټایم کې ستاسو په وینو په رګونو کې وینه نه زه پکې ګرځم او ستاسو ژبه او ستاسو سترګې او ستاسو لاسونه خپل د ما په کنټرول کې بیا نو د غوسې په وخت کې خپل باندې کنټرول ساتئ. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله غوسې خپل حالت بدل کا کولاړې نو کینا کین سملا او دسوکا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. او دیم دا چې کله جهاد لړ شي او په صفونو کې ولاړې نو په دا وخت کې ثابت قدمی اختیار وي. دا وخت کې زه تاسو له پړونو کې دا چوم چې بیبي به سکیږي، د ماشومانو به سکیږي، د کور به سکیږي او دا بندگی ولایت نه کیږي. سو بنا احتمالات او تعویلات د لپړکې چې بزدلی لپړکې پیدا کوم چې تاسو یو تخته او په لوی ګناهونو کې یو ګناهدار چې انسان د میدان جنگ نه تیښته وکړي وتولی یوم الزحف. او دریم دا چې د اجنبي زنانو د خلوت نه ځان ساتي، ای سر د یو ځای ناستې پاستې نه ای سر د خبرو کول نه ځان ساتي. چې کمې زنان سره ستا نکاح کیږي دا تا باندې حرامه ده. دا ټولې خبرې مونږ د ځان دا تر لور ده او دا د ماما دا ماسی ټولې حرام بس حرامي. ټولې پردې زنانې ته قتل دې سره خبرې کول دا حرام دي. او دې سره یو ځای ناسته کول او دې سره یو ځای سفر کول او یو ځای کمره کې ناسته او یا اختلاط کول هغه په دفتر کې او هغه په بل ځای کې دی بس حرام چې نه بیا حرامي. ابلیس وی چې پردو زنانو سره د ناستې نو د خبرو ځان ساتي. دا وخت بیا زه موجود یم او زه د پړه کې خبرې پیدا کوم او د هغې پړه کې خبرې پیدا کوم او دا خیالات زه اچوم دا ټایم کې وسوسې. نو حرام به هر حال حرامي. په دې دریو اوقاتو کې په دې دریو حالاتو کې هغه ډېر چې کوم اهتمام کوي ځان ساتي. دا موسی علیہ السلام ته ابلیس وی نو فرمایي چې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا وَقُلْنَا چې مونږ وی لِلْمَلَائِكَةِ فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ. للملائکة فرشتو ته نو ټولو فرشتو ته ویلي شوي دي ځکه چې بل ځای کې به راشي انشاءالله 14 سپاره کې بل ځای کې چې ټولو فرشتو سجده کړې ده. فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټولو فرشتو په یو ځای په یو وخت کې سجده کړې ده. نو معلومي ده چې خطاب تمام فرشتو ته دی. اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیہ السلام طرف ته. دا لی په معنی د اله سره دی اله آدم آدم علیہ السلام طرف ته سجده وکړئ. سجده په دوه قسمه ده. یو خدا چې انسان د خپل تندې په ځمکه باندې کیږي د عبادت په نیت باندې. داسې سجده په دنیا کې په یو مذهب کې مو د الله تعالی نه ما سوا چاته نه جایز شوی. د آدم علیہ السلام نوالی تر دې امته پورې چې انسان د عبادت په نیت باندې د خپل تندې په ځمکه باندې چاته کیږي دا صرف او صرف الله جل شانه ته جایز ده، بل هیڅ چاته نه جایز شوی نه مخکې او نه وروستو. او یو دا چې انسان د عبادت نیت پکې نه کوي د چا د احترام او د چا د عظمت او د چا د ادب د وجې نه هغه ته دا سر ښکته کړي یا هسې ښکته کړي یا ته په ځمکه باندې کېښودو دې ته انحنا وي سجدې تعظیمي او د ادب ورته وي. دا آدم علیه السلام طرف ته چې کومه سجده وه دا د ادب او د احترام وه چونکه معلم او استاد دی نو دا سجده آدم علیه السلام طرف ته وشوه. او دې کې دا اختلاف دی چې دا مخکنو امتونو کې وه او په دې امت کې دام چې کومه حرامه ده او منه ده. یو شاګرد به او یو مرید به خپل استاد او پیر ته دا سجده به هم نه کړي چار خپل تندې په ځمکه باندې خپل استاد ته ادبه نه کړي دا به هم نه کړي. لاس یې ښکلولی شي لیکن سجده به ورته نه کړي د سجدې په نیت باندې به ښکته نه پرېوځي. نو آدم علیه السلام طرف ته دا سجده وشوه
بل دا چې آدم علیہ السلام طرف ته سجده وا، سجده حاصل کې الله تعالی لکه حکم د الله تعالی دی. آدم علیہ السلام صرف جهت ته، لکه څنګه چې موږ خانه کعبه طرف ته سجده کوو، نو سجده هم الله طرف ته کوو، موږ کعبه او طرف ګرځولې، جهت هم ګرځولې دي. دا رنګه سجده آدم علیہ السلام طرف ته وا، باقي حقیقت کې سجده هغه الله جل شانه ته کیږي. خپل توجیه دا ده چې دا احکامات په دنیا کې دي چې کوي به نه به کوي، او دا پر دنیا نه بار احکامات په جنتونو کې درس شوي دي چې آدم علیہ السلام طرف ته سجده وکړي. هغه تکلیفات او د احکامات زیدینا انت ځان له دنیا را ده، ځان له دنیا ده. نو دنیا کې د شرک او د کفر او د بت پرستی خبرې دي، انت کې شرک او کفر او بت پرستی کم ځای کې ده. آیت کې نور خبرې ته ان شاء الله سبا کې وکړو. او فرمایل الله تعالی آدم علیہ السلام خبر ورکړه دیتا په نومونو دي سيزونو سره، پس هر کله چې خبر ورکړه دیتا په نومونو دي سيزونو سره. او فرمایل الله تعالی آیا مانو ویلی تاسو ته چې بشک زه پوهیږم په پټو خبرو د اسمانو د ځمکې، او زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. او کله چې موږ وی فرشتو ته سجده وکړي آدم علیہ السلام طرف ته، پس دې سجده وکړه مګر ابلیس ونکړه، انکار یې وکړو او ځان یې لوی وګڼو او دې و د کافرانو نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان پس اخیول دی دوارنا شیطان عنها دغه جنتنا، فاخرجهما پس راوی ویستل دا دوړه مما دهاسنا کانا فیه چو دا دوړه په هغې کې، وکلا منګوی اهبتو کوزشه بعضکم بعض دستاسو لبعض عدون د پاره د بعضو دشمنان بوي، ولکم فی الارض او ستاسو د پاره پزمکه کې مستقر زید پاتې کېدو دی، ومتاع او فیدا غستل دی الی حین تر یو وخت پورې. په آیت کې بیان دی چې په آدم علیہ السلام او په بی بی حوا باندې کومه پابندي لګېدلې وه چې په جنت کې به هغه خاص قسمه ونې له بخواله نه ځي. آدم علیہ السلام او بی بی حوا نه هغه پابندي د هغې اهتمام ونه شو او شیطان سبب وګرځېدو دغه غلطۍ کولو. یعنې آدم علیہ السلام بی بی حوا هغه دانه او میوه وخوړله او د هغې په وجه باندې دا دواړه د جنت نه راووتل. الله جل شانه تنبیه وکړه دواړو ته چې جنت نه کوز شي او ځئ ځمکې ته، او چې ځمکې ته روان یې دوه خبرې یاد ساتئ. یو خو دا چې هلته به د یو بل کې به دشمنۍ وي، نفرتونه به وي. دویم دا چې تاسو بل ته تر یو زمانې پورې پاتې کېږئ او اوسېږئ به. دی ورته ځکه وایي چې جنت کې امن و امان دی، خوشحالی دی، نعمتونه دی، غم و خفګان او مصیبتونه او بیماری نشته. هسې نه چې دنیا کې هم په هغه خیال باندې چې دنیا کې به امن و امانی او خوشحالی به وي او پریشانی به ني. نه ځمکه د نفرتونو، د دشمنو، د مصیبتونو او د بغض او د حسد ځای دی. هلته به د تاسو یو بل سره کوئ. دویم دا چې دنیا کې به تاسو همیشه لپاره نه پاتې کېږئ، تر یو زمانې پورې، تر یو وخته پورې پاتې کېږئ او بیا هم دې جنت ته واپس راځئ به. فأزلهما الشیطان پس اخیل دې دواړو له شیطان. ازل د ذلت نه دی، ذلت په عربی کې ښویدلو ته وي، بغیر د ارادې نه چې د انسان خپه وښیږي، لکه په خټو کې چې د انسان خپه وښیږي او راوغورځېږي، دې ته ذلت ویل کېږي، ښویدل.
شیطان دا دواړه وخیولو انهار جنتنا. شیطان آدم علیه السلام بی بی حوا ته وسوسه واچوله چې د کم کار نه دواړه منې شي هغه کار د هغې نه وشو. قرآن کریم نسبت شیطان ته وکړو ځکه شیطان سبب وګرځېدو د ښویولو او د غلطۍ کولو. آدم علیه السلام بی بی حوا په جنت کې اوسېدل هر څومره زمانه چې دی تېره کړې ده. شیطان خو مخکې مردود شوی دی او ملعون شوی دی چې کله سجدې نه انکار وکړو. اوس د شیطان آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو چې د آدم علیه السلام ته ما سجده ونه کړه د هغې د وجې نه ملعون شومه او زما هغه تمام خیالات ختم شو. او دی په دې کوشش کې و چې آدم علیه السلام ته ضرر ورسومه او دیمه دې اوچت ځای نه راوباسمه. نو اوس ابلیس چې دی شیطانو دی چې په هرې طریقې سره وسوسه آدم علیه السلام ته اچولې ده خو به هر حال خپل خیال ور رسولی دی. دې ځای کې خو څه اشکال نه پیدا کېږي چې کوم ترتیب روان دی هغه دا دی چې آدم علیه السلام بی حوا په جنت کې دی او ابلیس هم لا په جنت کې لا راوتی نه دی. دې کې خو دا معلومیږي. لیکن سورې اعراف کې او په نورو سورتونو چې کوم بیان کړی هلته دا دی چې شیطان کله سجدې نه انکار وکړو نو دی راوباسلی شو. دی په هغه ټایم راوتلی او آدم علیه السلام بی حوا په جنت کې دي. اوس چې کله شیطان د جنت نه بار راوتی دی او دا دواړه په جنت کې دي دې دی کې بیا شیطان دا وسوسه څنګه اچولې ده آدم علیه السلام بی بی حوا ته. نو د هغې باره کې مفسرین حضراتو ګڼ اقوال نقل کړي دي. وهب بن منبه رحمت الله علیه خدا وی اگر چې دا خبر انتهایی کمزورې دا اسرائیلی ده چې اصل کې ابلیس رو لګېدو یو طاووس یې دننه ولېږو جنت ته او طاووس یې مور چې ورته وي هغه ته یې وویل چې ته د آدم علیه السلام بی بی حوا مخکې څه ناشنا انداز سره وګډېږه چې ستا په تماشې شي او په دغه تماشې د جنت دروازې له راوله او دا په مرغو کې ښکلې مرغۍ ده اکثر دې ته انسان ننداره کي. نو دې دواړو د طاووس په ننداره شو را روانو او طاووس هم را روان دروازې ته یې راورسو. او دلته ابلیس چې دی د نورو حیواناتو ته ووایي خو یو حیوان د ده د اغوستو ته تیار نه شو. نو یو مار سره خبره وکړه نو مار دې په خېټه کې واچو او دې ورغې او تر دې چې جنت په دیوال باندې وروختو او بیا هلته کې ښکته یې ټوپ کو د هغه خولې نه راووتو او بیا آدم علیه السلام بی حوا ته وسوسه اچولې ده. دا خبره انتهایی کمزورې ده. به هر حال وسوسې چا رنګه اچولې ده ښه توجیه دا ده چې کله د ابلیس د جنت نه راوتو نو راوتو دوران کې د آدم علیه السلام بی حوا ته خبره کړې ده چې زمانه خو غلطي وشوه جلبازي وشوه پوه نه شومه زه خو روان یم خو خیال کوئ ګوره تاسو ترې راوځو نه ځئ. نو هغوی به ته موږ به ولې راوځو نو دې ورته چې غلطي هسې نه ستاسو نه وشي او بیا ورته ووایي چې جنت کې یو خاصه ونه ده او میوه ده دغه خوراک وکړئ نو تاسو به دلته همیشه لپاره پاتې شئ. امام دغه میوې بلا شي خوړلي بلا زمانه مې تېره کړه وباسلې نه یم او تاسو چې الله تعالی منې کړي د هغې وجه دا ده چې که تاسو دغه میوه وخورئ نو تاسو به د فرشتو په شانتې شئ او بیا به همیشه لپاره جنت کې پاتې کېږئ. او تاسو اصل کې الله تعالی ځمکې ته هم لیږي او ځمکه کې به مرګ وي او قسم حالات به وي. نور خو دې کې لاړي وو دغه په ځمکه باندې بلا وخت تېر کړی ورسره ته یاد ورسې لیدی وو درو ښودله ورتللو. نو هلته کې آدم علیه السلام بی بی حوا ته هلته به موت ومي آدم علیه السلام موت سي ده ورته یو مرغۍ په شکل کې راوغورځېد ځان ورته مړ کو او د مرګ په ټایم کې چې کوم منظر یې هغه ورته جوړ کو. ډرامه باز خو دې وو وایي داسې مرګ یو دا طریقه نو نهاده تاسو دا دانه او دغه میوه وخورئ نو تاسو له به موت نه راځي او دلته به جنت کې همیشه لپاره بیا به نو دا د اصل کې په روانه کې دا خبره کړې ده او د آدم علیه السلام بی بی حوا په ذهن کې خبره پرېوتې ده. او د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس مولانا سید فخر الدین احمد رحمت الله علیه هغه داسې وایي
در بخاری شریف شرح لیکلی ایضاح البخاری هغه خپل شرح کې داسې وی چې اصل کې آدم علیه السلام او بیبي حوا په جنت کې دي او دی بار دی ندی دن تلر ناغي بار راغلي دي بلکې آدم علیه السلام بیبي حوا په جنت کې وګرځیدل او دی د جنت نه بار دی او د اسمانونو لرحکته شوی نه صرف د جنت نه بار شوی دی ډېره جنت په دروازه باندې مخامخ ولاړ دی او هغه دواړه جنت کې ګرځېدل دروازې ته مخامخ راغلي دي او دروازه جنت کلو شوې ده او الله جل شانو دا غوښتلم چې داسې وشي ځکه د آدم علیه السلام راوتلم ضروري دي او بیا په دروازه کې عام ناسامنا شوې ده هغه بار دی او دی دن نه دي او د بیا آدم علیه السلام بیبي حوا ته هغه ټیم مناسبه سره دعا سلام کړي دي او هغې له په ذهن کې تجسس پیدا کړی دی چې تاسو ما یو خبره کوله چې زه راتلم خو زما تلوار و او ما له ټایم رانه کو بس رووتم خبر مې ته کوله خو بس پاتې بیا بشي نو دی په ذهن کې تجسس پیدا کړی چې خبره شته ضروري او بیا په بل ملاقات کې د خبره ورته کړې ده چې ما تاسو سره سیمه ده زه د اور نه پیدا یم او تاسو د خاورې نه پیدا یې او تاسو ځان له ما ځان له دنیا نه او به هر حال دا د مشوره در کوم در او د تجربې خبره ته کوم چې دغه پلانکې قسمه میوه م که وخوړل نو تاسو به ګورئ جنت نه راونځئ او که نه خورئ نو یوه ورځ به روځئ زما په شانتې او بیا دا ته قسم هم خوړلی دی قرآن کریم دې خبرې ذکر کړی دی هل ادلکما علی شجرة الخلد وملک لا یبلی شیطان ته یو مشوره در کومه یو داسې میوه ته هم چې هغه شجرة الخلد ده یعنې د هغې په خوراک سره به تاسو همیشه لپاره په جنت کې وملک لا یبلی او داسې بادشاهي به الله پاک تاسو له درکړي په جنت کې چا به ختمیږي نه او بیا ورته وایي ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین الله تعالی که تاسو منې کړی نو بله څه وجه نشته وجه دا ده چې الله تعالی تاسو بار روباسل غواړي نو که تاسو دغه میوه وخورئ نو بیا بار به نه روځئ د فرشتو په شان دی به همیشه لپاره په جنت کې به الله ته به نږدې او وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او دا ورته قسم وخوړو چې الله په ذات مې قسم چې ستاسو خیرخوا یم زما به ذاتي څه فایده ده که تاسو دننه نو زما څه نقصان دی او کبار شي زما څه نقصان دی نو قسم یې ورته وخوړو آدم علیه السلام بیبي حوا هغې ته دروغ وسه چې دروغ پکې راسي او هغې ته دا خبره څه معلومه وه چې ګنې یو سړی به د الله تعالی په نوم هم په دروغ قسم خوري او ده ورته قسم وخوړو نو آدم علیه السلام او بیبي حوا بیا بیبي آدم علیه السلام ته ترغیب ورکړی بیبي حوا او آدم علیه السلام او دې دواړو دغه میوه هغه خوړلې ده او دا خوړل د الله تعالی په محبت کې شوي دي یعنې د الله تعالی د قرب د حاصلولو دپاره چې هسې نه موږ لرې شو دې ځای نه او هسې نه دنیا ته لړ شو دلته موږ الله تعالی ته نږدې یو نو په دغه محبت او په مینه کې او د قرب د حصول دپاره دې دغه کار کړی دی خو دې ته به موږ معصیت نه وایو آدم علیه السلام بیبي حوا خو دغه میوه وخوړه خو دا معصیت او ګناه نه دی ځکه د انبیاء کرام علیهم السلام نه ګناه بالکل نه کیږي د کبیره ګناهو تصور هم نشو کولی خیال هم نشي راوستی مونږه چې دای نه د غټ ګناه وشي د وړو ګناهونو باره کې لا اختلاف دی او هم راجح قول دا دی چې واړه ګناهونه ترې نه کیږي او آدم علیه السلام خو لوی شان والا نبي دی دا نه به ګناه څنګه وشي یو ذلت دی یو معصیت دی ذلت او معصیت کې فرق دی معصیت هغه ګناه ته وي چې انسان د ګناه د کولو اراده وکړي په ارادې سره یو خلاف ورزي وشي د حکم نه دې ته معصیت او ګناه ویل کېږي او آدم علیه السلام د ګناه اراده بالکل نه وکړي ځکه سیاق او سباق د قرآن کریم د آیتونو چې یو بل سره میلاو کې نو آدم علیه السلام د ګناه اراده نه راکړي سورہ طه کې الله جل شانو فرمایي فنسي ولم نجد له عزما د آدم علیه السلام نه یې رااله هغه ونه تېره شوې او انسان کې نسیان پروت دی ولم نجد له عزما مونږ په آدم علیه السلام کې د ګناه عزم
او اراده نو موندلې. او ذلت ویل کېږي چې انسان بغیر د ارادې نه یو خطا ته وشي، اراده د خطا نه کړي او خطا ته وشي، یا دا چې په نیک اراده سره انسان نه یو خطا وشي، مقصود نیک وي، اراده د نیک کار وي او په دې سره د انسان نه خطا ته ذلت ویل کېږي. آدم علیه السلام د ګناه اراده بالکل نه کړې او صرف په دې خبره چې د الله جل شانو نزدېکت ته حاصل وي په دغه اراده دا کار وشو، نو دې ته معصیت نه ویل کېږي. د انبیاء کرامو شان ډېر لوی دی. دا تاویلات موږ ځکه کو چې د انبیاء کرام علیهم السلام باره کې دا عقیده ده زموږ د ټولو چې د انبیاء کرام علیهم السلام نه ګناه نه کېږي او نه دي د ګناه اراده کوي. نو شیطان دا دواړه وښیولو، فأزلهما الشیطان، پس وښیول دې دواړو لره شیطان. ذلت ښیدلو ته وي. ذلت القاری د فقه غټه مسله ده چې یو سړی تلاوت کوي د قرآن کریم او دې په تلاوت کې غلط شي او بل ځای ته لاړ شي یا بل شانتې لفظ وي، نو دې سره به مونځ کېږي او که نه به کېږي، او مونځ به فاسدېږي او که صحیح کېږي به. دا مسائل چې په کوم باب کې بیانېږي هغې ته ذلت القاری وي. دا د فقه غټ باب دی، باب ذلت القاری، یعنې تلاوت کوونکي وښیدو خطا شو نو ذلت ښیدلو ته وي. فأزلهما الشیطان، پس وښیول دې دواړو لره شیطان. قرآن کریم سورہ اعراف کی فدلاهما بغرور، ډېر غټه دوکه دې دواړو له ورکړه او رهنمایي دې وکړه. الشیطان شیطان، دلته ورته شیطان وي، مخکې ورته ابلیس وي. دا دوه القابات دي، نوم یې عزازیل دی او القابات ابلیس او شیطان دی. په دې شیطان د ابلیس نه زیات مشهور دی. شیطان دا شیطانه نه دی، او شیطانه په معنی باغودا، لرې کېدل. بئر شتون، عرب وی چې کم کوی ډېر ډونګي وي، اوبه ډېرې ښکته وي، نو عرب وی بئر شتون، دا کوی ډېر ښکته دی، اوبه ډېرې ښکته دي. دین د الله د رحمت نه ډېر زیات لرې شوی دی. شیطانه معنی دور ہونا. نو شیطان سرکش ذات ته ویل کېږي. الشیطانو دا د صفت دی او صفت ذمیمه دی، ناکاره صفت دی. عنها کې دا ان تعلیلیه دی او دا ها د شجرې ته راجع دی. عنها په سبب د دغه ونې، د کمې ونې چې دې منې شوي وو د هغه ونې په ذریعې سره د هغې په وجه باندې دا دواړه یې وښیولو. او اصل کې انسان کې یرم دا بلدا چې انسان د کم کار نه تمنې کې دی به هغې نه خامخا ځي به رسي بوله، یا ارادتن یا بغیر د ارادې نه. دا مریض چې ډاکټر د کم خوراک نه منې کې دی حق بیا غواړي بیماله مغه راکړي، او چې کم وله نیخو نه هغه به غواړي او چې کم وله ښه یا به نه غواړي. بیا الانسان حریص فیما منع، انسان د کم سین نه چې منشي او دی حرصناک وي. نه انها په سبب د دغه ونې سره، او یادا چې انها دغه جنت نه. دلته کې د ذلت نسبت شیطان ته وشو. شیطان دا دواړو ښیولو. خالق د خیر او د شر الله تعالی دی. دا زموږ ایمان دی چې خالق د خیر او د شر دواړو الله تعالی دی. او دلته کې نسبت شیطان ته وشو. اصل کې شیطان د سبب په درجه کې دی. شیطان یې سبب ګرځېدلی دی، ورنه مسبب چې دی هغه الله تعالی دی. نو الله جل شانه دا هر څه وکړو، او په ظاهره کې سبب شیطان ګرځېدی دی وجې نه شیطان ته یې نسبت وکړو. او داسې ادبا خبر هم ده چې د ناکاره امر نسبت به شیطان ته کو، اب الله تعالی ته نه کو، او د ښه کار نسبت به موږ الله تعالی ته کو. دا ادب دی. عنها دغه جنت نه یا په سبب د دغه ونې سره. فاخرجهما، پس دا دواړه راوباسل. فاخرجهما، دا دواړه راوباسلو. مما د هغه ځاینا، یعنی من المکان، خو مکان ونه مما وي، دې کې تعظیم یې پیدا کو، عظمت پیدا کو. مما د هغه لوی شان والا ځاینا، جنت څه معمولي ځای خو نه دی.
معمولی نقصان خو نه شوی چې هلته آدم علیه السلام راغلی دی. دنیا دای مقابله کې څه ده؟ ځمکه د جنت مقابله کې څه نسبت لري؟ دا غلوی شان والا ځای نه، دا عظیم ځای نه. مما کانا فیه چې دو دا دواړه فیه پای کې، یا مما نه مراد حالت دی. په کم حالت کې چې آدم علیه السلام او بی بی حوا و هغه لوی شان والا حالت نه راوباسلو. جنت کې معمولی تکلیف او معمولی پریشانی، معمولی ټینشنو، معمولی خفګانو اس قسم نشتا. د آرام او د راحت ځای دی. دنیا کې هو قدم په قدم باندې مسائل دي، مشقت ته لوګه دا او تند دا، ګرمي او سردی دا، بلا مسلې دي. دغه لوی شان والا حالت نه دا دواړه هغه راوباسلو. د موسی علیه السلام آدم علیه السلام سره ملاقات شو. موسی علیه السلام ته دا ګیله وکړه، ورته یې بابا جی عجیبه کار دی وکړو، الله د لوی شان درکو، اولنی انسان یې وګرځولې، خلیفه یې کړې، خبرې د سره وکړې، صفی الله د الله خاص بنده شوې. نو تا ته څه ضرورت چې تا دا کار به خلق دی د جنت نه راوباسلو؟ چونکې موسی علیه السلام له خپل قوم له کباب کړو، بني اسرائیلو ای خو ناشنا کارونه کړو. موسی علیه السلام دا څنګه چې تا ته چا وی چې دا کار کوه، خو نه به دې کو دا دانه به نه خوړل، نه موږ هم نه راتلو هلته به وو. نه آدم علیه السلام ورته ووایي وګوره الله تعالی لوی شریعت درکو، تا سره خبر وکړه، کلیم الله شوې، ته تورات باندې کې لوی کتاب یې درکو، لوی شان والا نبی شوې. نو که فرض که ما دغه کار نه وی کړی، ما دغه میوه نه وی خوړلې، نو خو زه ابې به دواړه جنت کې وو، تاسو به لکه کم ځای کې دنیا کې بیا ته به څنګه کلیم الله ګرځېدې، تا ته به څنګه رسالت ملوي، ته به څنګه لوی شریعت والا نبی ګرځېدې، بس بیا به سره مونږ دواړه ولته وو. نو حدیث کې راځي فحج آدم موسی، آدم علیه السلام په موسی علیه السلام غالب شو. خبر د آدم علیه السلام خوا بل دا آدم علیه السلام دا موي وتا په تورات کې دا کتلی دي چې لازم پیدام نو ما او الله تعالی دا ویلو چې دا څه بکیږي، بس غو لا پیدام نوم د سره چې دا شانتي کار بکیږي. با نه خو ما د پیدایش نه مخکې دا خبره لیکل شوې ده چې آدم علیه السلام به دا دانه خوري، نو خورم به خامخا بیا چې الله تعالی لیکلي دي. نو موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام په غالب شپه باندې، نو دا آدم علیه السلام لوی شان دی په جنت کې، لوی حالت کې او سناشنا دالته ندی راوته. فاخرجهما راوی واستل دا دواړه مما د هغه زینا کانا فيه چې دا دواړه پای کې. وکلنا مونږ وې اهبتو کوشه، دلته اهبتو جمع رالا مخکې فازلهما فاخرجهما بیا کانا د تسنید لپاره دوه د لپاره، اهبتو جمع د لپاره تاسو کوشه. نو یا خدا چې دا جمع په معنا د تسنیه سره دی، اهبطا دی اصل کې، خدا د تعظیم د لپاره جمع رالا. کله د عظمت دوتم خلق وی ټول او نه مراد د کدوی، لکه نور زینو کې اهبطا راغلی دی، هغه سوره طه کې وغیرہ ایتونو کې اهبطا دواړه کوشه، او دلته اهبطو. او یادا چې اهبطو کې آدم علیه السلام بی حوا او دغه اولاد طرف ته اشاره ده چې تاسو اولاد بموي. د آدم علیه السلام د بی حوا په شاګانو کې اولاد هم دي، ټول کوشه. یادا چې خطاب آدم علیه السلام بی حوا او ابلیس دروازه ته دی، ابلیس اسمانونو نه کوشي او تاسو جنت نه کوشي. اهبطو کوشه، حبوط پاروے کې د بر نحکت راتلو توي، صعود پاروے کې د حکت نه برحتو توي، او دا د حبوط چې د بر نحکت راځي ایت حبوط ویل کېږي. بهرحال کوشه د بر نحکت. بعضکم لبعض، بعض تاسو د پاره د بازو، عدوون دشمنان بوي. عدوون اسم جنس ته مفرد په معنا د دشمنانو سره، بعض تاسو به د پاره د بازو دشمنان بوي. آدم علیه السلام روان دی او خبر وردا کې ګور دنیا ته ځي، خدما کې نزين تیار ساتي، اسنه جنت پنه دا کې په خیال کې چې جنت په شان ماحول بوي، ارسو به دیو بل نظاریږي با نا دنیا ګوري د ناشنا زیره. بعض تاسو د پاره بازو یا خو تاسو انسانان او جنات او ابلیس
دیو بل به دشمنان یې، یا دا چې انسانانو کې به دیو بل دشمنی او نفرتونه، بغض او حسد او دا خبرې اترې به وي. دې باندې اشکال راځي چې آدم علیه السلام خو روان دی، نو تسلی ورکول پکار دی چې د خیر د مخه پکېږي، بس چې سو شو بس سو شو، ځه اوس نوې زندگی تیروي دنیا کې، د خیر دې خبر نه، او ورته وي خانه روان یې، خو ګورې دنیا کې دا حالات دي. اصل وجه دا ده چې کچې آدم علیه السلام بی حوا په دغه اراده دنیا ته راشي، چای د جنت ماحول په ذهن کې وي، او بیا دنیا کې ناڅاپه یو حادثه راشي، دلته لوږه راشي، تنده راشي، اولاد مړ شي، او بل داسې یو حادثه وشي او ناڅاپه وشي، نو هغه غم به دومره لوی غم چې برداشت کېږي به نه. کومه حادثه چې ناڅاپه راشي نه ډېر لوی حادثه وي، او کومه حادثه چې مخکې نه انسان ذهني تیاری دا یې برداشت کول اساني. محقق طوسی چې دی دا یو لوی محقق تیر شوی د فلکیاتو د ماهر علم نجوم و، د دې چنګیز خان زوی د هلاکوهانو. دا محقق طوسی دی د هلاکوهان سره ملاقات وکړ څه طریقې سره. دا ډېر لوی عالم و د جغرافیې او دارنګې د فلکیاتو د نجومو. هلاکوهان د ډېر متاثره شو. د هلاکوهان ته وایي چې یوه رصدګاه دله جوړومه، او د رصدګاه به مونږ ته ډېرې فایدې وي. هغه ته خرچه به څونه راځي، د په هغه حساب سره هغه ټایم سره چې کوم حساب کتاب وکړو 10 کروڑ روپۍ خرچه پرې راځي. هلاکوهان سره د پیسو کمی نه و، هغه ته چې لکه دومره غټه سرمایه زه په دې فایده به سي ما ته، دا ته مونږ ته به د سبا علم پته لګي چې سبا څه کېدو واله دي. مونږ ته به د ستورو په ذریعې سره د سبا حالت به مونږ ته معلومیږي، مطلب باران کېږي یا نه کېږي، هواګانې یخې دي ګرمې دا حواله مونږ ته پته لګي. او مونږ ته به د دشمن هم پته لګي چې دشمن باندې حمله کول غواړي. هلاکوخان ورته وایي فرض که ما ته مخکې نه پته ولګېده چې پلانکې ملک مونږ باندې حمله کړي، اوس که هغه ملک زورور دی او مونږ کمزور یو، نه خو باسم حمله کړي مونږ باندې، نو مونږ خو ځان نشو بچ کولی د هغې نه. او که فرض که مونږ زورور یو هغه کمزوري، نو که هغې راځي نو راځي دي که نه، مونږ هسې مقابله کولی شو. محقق طوسی وي چې دا خر په څه پوهیم، څنګه پوهه کوم اوسو. هغه ته دا یو مثال در کومه. وی سبا یا بل ورځ خپل وزیران او خپل سرداران جرنیلان نه غواړه په یو محل کې، او ورته ووایه چې په یو اهمه خبره مشوره کوو مونږه، او دا خبره چاته وایم. او هغه ټایم کې بیا به یو سپایي به راوخېږي چت ته، او هغه له به یو شیشې پلیټ ورکړي غټو، هغه به ناڅاپه راوغورځېدي په منځ کې. او دا به داسې ټایم کې راغلی چې کله مونږ دا خبرې باره کې ښه بلکل سم متوجه یو او ښه مکمل توجه د مونږ خبرې طرف ته وي، ناڅاپه به راغورځئ. د دې خبرې علم اوس صرف ده ته او بادشاه ته و. سبا وزیرانو سردارانو جرنیلانو کېناستلو او مشوره شروع ده او ښه مکمل توجه ده. او دې کې ناڅاپه هغه سپایي د بر نه غټ پلیټ راوغی او درز شو، او درز سره ټولو منډې کړې، څوک په کړکۍ باندې او څوک په دروازه باندې او څوک په دیوال ورخېږي. او دا د کمپیر شروع دی، د چا لاس مات شو، چا خپا او چا سترګه او چا څه، او دا دواړه ښه بېغمه ناست دي. یو دې بادشاه ته ولې منډې نه کړې؟ هغه ته ما ته مخکې نه پته وه چې دا شان کار به کېږي، او دې ولې منډې وهي ته پته نه وه. نو هغه ته هم دقه خبره ده که نه چې کومه حادثه ناڅاپه راشي ډېر لوی پریشاني د وجې نه وي، ډېر لوی نقصان وشي. او چې کومې حادثې مونږ ته مخکې نه پته چې دا کېدو واله دي، نه هغومره نقصان بیا نه کوي چې کوم نقصان و اوس د دې چې کوم دی نو شو. بیا بادشاه تیار شو، بیا رصدګاه جوړ شو دا سمرقند کې بیا. نو آدم علیه السلام بی حوا ته مخکې ځکه ویلی شو که ناڅاپه حادثه وشي نو بیا به تاسو نقصان برداشت کولی به هم نه شئ، او چې مخکې نه ته پته وي نو بیا به کم از کم برداشت کولی شئ. ځکه دی چې بعضکم لبعض عدو. آیت کې نور خبرې مشته انشاءالله سبا کې وکړو. پس اخیر دې داړو نه شیطان، پس هو دغه ونی، پس راو به باسل دا دواړه د هغه نه چې کو دا دواړه پای کې. او مونږ ووی کوز شی تاسو باید ستاسو لپاره د بعض دشمنان به وي، او ستاسو لپاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی، او فایده اخیستلې تر یو وخته پورې.